چې واخلو نه اخلو سبانو کو اول خبره دا اول د ملګرو ته ما ویلیو یو کس دی او هغه د یو يهودي نصراني سره کار کوي په شریعت کې خدا جواز لري چې هغه د یو يهودي سره کار وکړي د یو نصراني سره کار وکړي شرعاً دا جواز لري دغه سره معاملات لکه نبی صلی الله علیه وسلم د خیبر والا سره تجارت معامله کړی و یا حبشو ته ځینې صحابه لګلی نو کولای شي سره د يهودو نصارو ملکونو ته لاړ شي په هغه کې ژوند وکړي دغه مسله خلکو لکه به تفصیلا ما یک لک صد برکه دا مسله خلکو خطا بیان کړي چې سره د يهوديانو نصارو په منځ کې ژوند نشي کولای بالکل کولای شي چې کله د خپل شریعت د دین پابند دي نو کولای شي چې د يهودو نصارو په منځ کې ژوند وکړي او دې بار کې موږ بشمار دلایل بل ذکر کړیو وسه یو سړی د يهودو نصارو سره ژوند کوي نو په دې کې ځینې کارونه منځته راځي د هغې اخترې پکې راځي اعیاد د هغې چې کوم اخترې نو یو خو داسې کس دی مطلب اوس عبدالحکیم د یهودي نصراني سره یو کمپنۍ کې کار کوي یو ځای کې ورسره کار کوي او هغه ورته چې کله دا کور ته راځي یا دغه شان 4 میاشتې یا 15 میاشتې بعد داسې یو بونس په طریقې سره څه شیز ورته زیات ورکوي یا څه روپۍ ورته زیاتې ورکوي په دې معنی باندې سړی خوشحاله سي ما سره کار کړی هغه شرعاً جواز لري اخیستلی شي اوس بعضې وخت کې داسې کېږي چې عام د کال په نوي کېدلو سره یعنی دیو چې کوم د کریسمس اختر دی وغیره د میری کریسمس یا هیپی وغیره داسې کوم الفاظ چې وایي په دې کې د هغې نه تحفه اخیستل یا هغې ته د دې مبارکي ورکول د شرعاً جواز نه لري عبدالحکیم